خلق په مونږه دا ګمان کوي چې دا په مدرسه کې ناست د مدرسې محتمم یا د مدرسې انتظامیه د هغوی مقصد دلته یو اداره قایمول دي، د هغوی مقصد دلته یو عمارت جوړول دي. هرګز زمونږ مقصد دلته اداره جوړول نه دي، هرګز زمونږ مقصد دلته عمارت جوړول نه دي. زمونږ مقصد مونږ سره یو سوچ دی، مونږ سره یو فکر دی، مونږ سره یو نظریه ده. مونږ په هغه سوچ او هغه فکر او هغه نظریه باندې مونږ یو ټکانه اغستې ده او هلته ناست یو. مونږ امت ته دغه سوچ رسول غواړو، مونږ امت ته دا نظریه ورکول غواړو، مونږ امت ته خپل دا میشن رسول غواړو. که د هغې دپاره ما ته د جومات ضرورت وي زه به جومات جوړوم، که د هغې دپاره ما ته د مدرسې ضرورت وي زه به مدرسه جوړوم، که د هغې دپاره ما ته د ځمکې او د ادارې ضرورت وي زه به اداره جوړوم. خو اصل مقصد زما اداره جوړول نه دي، اصل مقصد زما یو میشن او یو سوچ دی چې د الله جل جلاله دا کلام، د الله جل جلاله دا پیغام، د الله جل جلاله وحدانیت زه د مسلمانانو سینو ته منتقل کړم. په دې فکر کې موږ سره ودرېږئ او دغه د الله رب العزت دا کتاب دا ټولې دنیا ته رسول غواړو. شاعر وایي مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. د شاعر مقصد دا دی چې هر سړی په خپل رب غیرت کوي. که ته وایي چې زما د رب وحدانیت دی قایم وي، ته وایي زما د رب شان دی قایم وي، زما د رب په ذات کې د ثنا او صفت کیږي، نو د هغې دپاره ستا د اسلام ضرورت دی چې تر څو پورې اسلام وي تر هغه پورې به د الله رب العزت ثنا او د الله حمد وي، او چې تر څو پورې اسلام نه وي نو بیا به د الله حمد او د الله ثنا نه وي. او که ته د اسلام باقي پاتې کول غواړي نو د اسلام د باقي پاتې کېدلو دپاره د الله کلام او د الله قرآن پکار دی. تر څو پورې چې د الله قرآن په دې ځمکه د مسلمانانو په سینو کې محفوظ وي تر هغه پورې به دلته اسلام وي، او چې تر څو دلته اسلام وي تر هغه پورې به دلته د الله تعریفونه او د الله حمد وي. نو شاعر وایي چې مسلمانه ستا د رب شان هم قایم دی، دلته اسلام هم شته دی، ځکه دلته 1500 سینو نن هم قرآن مجید په خپلو سینو کې محفوظ کو. نو تاسو ته په دا انداز وایي چې مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اوس خو 1500 سینو نن دلته قرآن اوچت کړی دی، د دې ځنې اسلام ختمېدی نه شي، او چې دلته اسلام باقي دی نو ستا د رب تعریفونه او صفت به وي.